الله رب العالمین دلته د شعر په باره کې فرمایي ګوره چې کم یو حسن معامله نه شعر ویل بهتر دي که نه دي شعر ویل جایز دي که نه دي جایز بحث په دا دی عزتمندو عزیزانو یو شعر هغه دی چې بغیر اختیاري په یو خبره کې سړی راونښلي او بس یو خبره کوي نو هغې نه شعر جوړ شي قافیه او ردي فر سره برابر شي نو دې شعر باندې خطا ونیول نشته دویم هغه شعرونه دي چې د نبی علیه الصلاة والسلام صفات پکې بیان شي د قرآن مجید صفات پکې بیان شي یا قوم ته وعظ و نصیحت دي نو مفسرین علما فرمایي چې دا هم جایز دي خو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نه یو دوه شعرونه منقل نبی علیه الصلاة والسلام نه دوه شعرونه تفسیر مظهری په خپل بحث کړی دی دا وګورئ بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې یو شعر ویلو نو هغه مقصد عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مثال لپاره شعر ویل دي او بعض صحابه کرام فرمای وی چې نبی علیہ السلام چې کوم شعر ویل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زه د الله پیغمبر دروغجن نه یم دا شعر دی چې د مقصد دا نه دی دا نبی علیہ السلام خبرو کې کړی دی او خبرو سره یې قافیه او ردي برابر شول شعر چې کم قواعد دي او کم قوانین دي هغه سره برابر شول ټیک شو اوس د موږ وایو تاسو معاشرې ته راشئ موږ وایو تاسو په معاشره کې نن سبا هر یو شاعر دی او ډېر په فخر سره او ډېر په اندازې سره شاعري ما عزتمندو عزیزانو په شعر باندې خپل ټایم ضایع کول دا د دین سره او د خپل ځان سره ظلم کول دي شعر ویل دا بالکل خبره نه ده او نه ویل بهتر دي دې د وجې نه ذکر کول عبادت کول نور د الله احکامات منل دا ډېر بهتر د شعر ویل والشعراء یتبعهم الغاوون دا شاعران خلک دا د ګمراهانو خلکو لار نیولې دا وایي ګمراه خلکو سره اور روایت کې رسی دا دی شیران د جهنم سپیو ده بعد مو روایت اورېدلې دي عزتمندو نن دا ټیلنټ زون نو بس دا ټیلنټ زون نه او په د شعرونو سره محبت کول دا غلط از فضل کی تو به راغسته وي فضل شعر شاعر دا ویل دا شعر دا واشي دا فضل خبره ده شعر ویل نه دی قشری بهتره خبره وای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته